أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. آیا 97 نا شروع د دویمه حصے دا دغه حصہ د آیات یوسل شپږ او یاو پوری 176 د دې حصے مرکزی مسله او خبره شبهات الوارده علی الرساله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې اعتراضونه او هغه اعتراضونه په مختلفو طریقو باندې دغه بيدینو خلقو کړی دي. دغه حصہ دا سلور بابونه ده. اولنی باب د دغه حصے هغه آیات 123 پورې پدې کې و اعتراضونه بیانېږي هغه چې کومه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې کړی دي. په هغه اعتراضونو کې یو اعتراض هغه داو چې موږ ته پیغمبر نه منو ځکه چې ته د جبرائیل امین ملائکه تذکرہ کې تا باندې جبرائیل امین ملائکه وحی نازله کړې ده. دغه ملائکه زموږ دشمنه و زمون په آبا او اجداد باندې کړي چولټه کړي دي نه دي جبرائیل امین ملائکه ورته کړي دي. مونږ ځکه تا پیغمبر نه من. دویم اعتراض د دې هغه دا دی چې مونږ تا پیغمبر ځکه نه منو چې ته د سليمان علیه السلام پاکي بیان حالان کې هغه جادوګرو نو ته د جادوګرو خلکو تذکرہ کې او داغي خواله بیانې. دریم اعتراض د دې هغه داو چې الله د جادو د خولو د پاره دو ملائک را لېګلو هاروت او ماروت بابل هارتا او ته خود جادو نه انکار کې. دریم اعتراض د دې هغه دا سلورم اعتراض هغه دا دی چې تنفرون من الالفاظ المشتبهات وانتم تقولون راینا. من په خپل باندې د الفاظ مشتبهونه منکه او په خپل باندې وای عجیبای. من منکه او په خپل باندې وای تاتلا څنګه پیغمبري. پنځم اعتراض هغه داو چې ستا په خپل خبره باندې یقین نشته دنو نن یو وای سبب الوای کو چیرې ته په حق باندې په حق پیغمبر وي پس چې پیغمبر وستانه نه خبره سبانه خبر او برابر وا یو شانتی بوا. پنځم اعتراض د دې هغه دا او شپږم چې اتخذ الله ولدا الله ځان له نائبان نیولې دي او ته د نائب نه انکار کې دا تلا څنګه پیغمبري. وما خبر هغه دې داوا بلولا یکلمن الله علی رسالتک کو ته پیغمبر نه الله دې سره ستا په پیغمبري باندې خبرو مونږ ته پیغمبر نه مانو ځکه چې مونږ ته الله ستا د پیغمبري په باره کې اسم نه دی ویلي. دا پنځه اعتراضونه دي دا په دې باب کې بیانېږي او د یو اعتراض با په تفصیل سره جواب الله کی. دا ولنی اعتراض جواب اعتراض څنګه تلا پیغمبر څنګه تعالی جبرائیل امین ملائکه وحی راوړل د حال دا چې هغه زموږ صدا دشمنه ده. موږ د دشمنانو خبرې نه منو. مشرکان بلګي بی دینه کله کله بستانه تاسو کی او چې تا مال تعلیم راکی تا نه وتا پوس کی ستا استاد څوک ته نو چې تور ته زما استاد په پنځپیر کې د شیخ محمد طیب سیبو تور ته زما استاد خو شیخ غلام حبیب سیبو تور ته زما پلانی استادو دې به کنځري ګستا استاد داسې کما دا ولې کی
تا غوسه کی تا ګرمي مقصد نه دی اړي چې تا غوسه کې جنگ بکې ندی به خاني ګور قرآن ما بیانوي دې سره جنگ را دي اختلاف او انتشار را دي او هغه شری ته به څه کوم نو وایي چې لکه د شر کې ته خدا وشته شری بچیا پوه نو هغه به شر کې ته باغ وشتي او چې تکره د هغه اصلاح کې خبره جوړه ندی به چې قرآن د شر کتاب دی قرآن د شر نه دی قرآن د خیر کتاب دی شرنا کو ته شر جوړ کړي دی نو وسوای الله پاک قل من کان عدو لجبريل طور تو د الله پیغمبره من کان عدو لجبريل سوک چې دشمن د جبرائیل امین ملائکه چې سوک د جبرائیل امین ملائکه دشمنی نزان لیکار وکړه اخو د الله دشمن دی د ملائکه دشمنی دا د الله سره دشمنی ده ځکه چې ملائک د الله نورانی مخلوق ته الله هغه د دشمنی د پاره نه دی پیدا کړي هغه د الله په حکم باندې کار کی فانه نزله علی قلبک یقینا خامخا شان د چې د جبرائیل امین ملائکه نازل کړه دې د قران لرا علی قلبک په دړه دستا باندې باذن الله د چا په حکم په اجازه د الله باندې داسې کتاب دې کنه چې مصدق لما بین یدی تصدیق کون کې د مخکنو کتابونو د دې نه مخکې کوم کتابونو دا کتاب دا غي تصدیق کی وهدن او هدایت ته دا قران وبشرا للمؤمنین زیر دې د پاره د مؤمنانو قران دا د هدایت او د زیر کتاب دی وصلاوی من کان عدو لله سوچ وی دشمن د الله او ملائکت او د ملائکو ورسله او د پیغمبرانو وجبريل او میکائیل او دشمن وی د جبرائیل امین ملائکه او د میکائیل نو فان الله عدو للکافرین یقینا الله دشمن د کافرانو دی ګوره چې څوک د دې ملائکه دشمنی کی د انبیانو نه خلاف کی د رب د کتاب نه انکار کی کافر دی او الله د دې کافرو دشمن دی د ملائکه سره دشمنی د الله سره دشمنی ده د ملائکه د پیغمبرانو سره دشمنی د الله سره دشمنی ده ولقد انزلنا یقینا خامخا نازل کړه دې مونږه الیکا آیات بینات د تا تا آیاتونه واضحه الله مونږ ته آیاتونه نازل کړي دي دا سه آیاتونه چې واضحه دي صفا آیاتونه دي ولقد انزلنا الیکا آیات بینات اوس په دې آیات کې رټنه ده به انکار القرآن سوچ د قرآن نه انکار کی نوې ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا نازل کړه موږ ته دا آیاتونه واضحه وما یکفروا بها الا الفاسقون انکار نه کوي په دغه آیاتونو سره مگر فاسقان خلق د قرآن نه انکار څوک کی فاسقان کی او کلما دو آیا هر کلا چې دی یو په خوادو کې عهدن سلوت نبذه فریق منهم ارتاوی مادی یو ډلې دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دین چې د ایمان نه وروړي ولما جاءهم رسول پس هر کله چې راشي دي یو پیغمبر دی خلکو ته یو پیغمبر راشي کنه من عند الله د چا د طرف نه د الله د طرف پیغمبر چې راځي نو د الله د طرف نه باره د ځان نه بنه راځي ولما جاءهم رسول دا رسولون کې دا تنوین د فار د تفخیم الشان دی پوج او من عند الله کې اشاره د تفخیم الذاتی ګورا یو د الله د پیغمبر مرتبه بیان کړل شان او عظمت په دې لحاظ سره چې د ځان نه پیغمبر نه دی الله پیغمبر مقرر کړی نو ولما جاءهم پس هر کله چې راشي دي تا رسول من عند الله پیغمبر له طرف د الله نه دا سه پیغمبر چې مصدق لما ما هم چې تصدیق کوونکی دا کتابونو چې د دې سره وي نو نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب ورزوی یو ډلا ارتاوخی یو ډلا من الذين دای کسان اوتوا الكتاب چې ورکړ چې ورته کتاب اهل کتاب کې یو ډلا ده د اهل کتابونو ناکار او بد عمل ډلا هغه ډلا چې د نبی پیغمبر تابعداري نه کې خلاف دي نه کی نو چې کله هغه ته پیغمبر راشي معنی نبی آخر الزمان ناشي نو نبذه فریق من الذين اوتوا الكتاب ارتاوی ورزوی یو ډله د آی کسان چې ورکړی شه د ورته کتاب صغور دی کتاب الله وراء ظهورهم کتاب د الله شاته د اخوا د شاګانو د دینه کله چې آل کتاب وتا کتاب را نازل شي
قرآن را نازل شي نو هغه اهل کتاب په قرآن باندې عمل نکي نو وی غورځي. نو دا غورځول په دوه طریقو سره، یو حقیقي غورځول دي لکه قرآن چې راواله شاته ارتاو کی دا به دې بي دا ګستایم دي اهل کتابو کړه. دیمه ګستاهی هغه د دې دادا چې سوء الادب منهم په دې کې بعد به ادب دي نو هغه ولا ادب نکي به ادبي ولا کی. او یاد نه مراد چې کم نه ترک العمل هغه پر خودل د عمل دي په قرآن باندې چې عمل پې نکي. سفیان بن عیینه رحم الله فرمایي کنا وی د دې امت خلق نه دي هغه د الله کتاب شاته غرزولې دي وی ادرجوا فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه. دا الله کتاب په کسوړو د سپینو زرو په کسوړو د ریخمو کې بن کړي دي او لیکلې پاغه باندې د سرو د سپینو زرو کړي دي. قرآن ډیر مزین کړي دي په سرو په سپینو باندې او په تیلو باندې او په ریخمو باندې قرآن لیکلي دي او پټ کړي دي. ولیکن ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. د قرآن حلال تا حلال نوایي د قرآن حرام تا حرام نوایي. فذلك النبذ دام غرزول دي د الله د کتاب دام سے دے غرزول نے دا اللہ دے کتاب. ابن قیم رحم اللہ فرمائے نبذو کتابکا وراء ظہورہم نبذو کتابکا وراء ظہورہم وتمسکو بظہار فی الحزیان. خلق لگی دلیو کتاب دا اللہ آخواد شاگان نو غرزولو د څه لپاره د دنیا د عیش او عشرت د حصول او د خوند اغستلو لپاره. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اشد العذاب یوم القیامه عالم لا ينتفع بعلمه. وی د ټولنا سخت عذاب د قیامت پر ورځ باندې هغه عالم د پاره دی چې لا ينتفع بعلمه هغه پیدا نه لې د علم نه په عمل خپل باندې په علم باندې عمل نکی الله وی هغه تبا د ټول نه سخت سزا ملاويږي. او واي والعالم بلا عمل كالمصباح يحرق نفسه وينفع غيره. وی عالم چې هغه به عمل وی مثال په شان د هغه منبته دی مثال په شان د هغه دی وی دی چې ځان سودی بل پیدا ورکی. او بی عالم به عمل عالم مثال قرآن داس بیان کړی. نو الله فرمایي نبذ فریق من الذین ارتاو کړه دې اورلې دای کسان نا اوذل کتاب چې ورکړ شه دې ورته کتاب سه غرزول دې کتاب الله وراء ظهورهم کتاب د الله اخواد شاګانو د دینا کانهم لا يعلمون گویا چې دنه پويږي په حقیقت د کتاب د الله په حقانیت د کتاب د الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. دا د دویم اعتراض جواب دی. اعتراض د دې داو چې تلا څنګه پیغمبر ته خود سليمان عليه السلام صفاتونه کې حال دا دی چې سليمان عليه السلام کو جادوګرو هغه جادوګر هم ته جادوګر خلک تذکرې کې مونږ تا پیغمبر نه منو. وردا یو بل اعتراض کله کله بعد د معاشره خلک ستا په ملګرو باندې اعتراض کی ستا په نیکانو خلکو باندې به اعتراض کی د څه دپاره چې تور سره بدنام شي. په ملګري باندې گزار پتا گزار دی او ستا په میشن باندې گزار دی ستا میشن کمزوري کول غواړي. واقعا اصل کې سوا د سليمان عليه السلام په زمانه کې جادوګر ډیر جادوګر. نو سليمان عليه السلام د هغه جادوګر نه کتابونه د جادو را جمع کړل او د غصې د وجنه هغه د خپل د تخت د لاندې دفن کړل په دې نیت باندې دفن کړل که دا خلک ورپسې ګرځي چې پیدا یې نه کړي بس د هغه ډیوټي ده ناست دی په تخت باندې. سلیمان علیه السلام چې کله وفات شو نو شیطان را بیدار شو او ودرېد خلکو ته ایها الناس ان سلیمان لم یکن نبیا کان ساحرا. سلیمان علیه السلام ګوره پیغمبر نه خو جادوګر او په جادوګرۍ باندې خپل حکومت یې چلو. ای کو ستاسو یقین نه کې اراده چې درته وښیم خلکو ته یې دا ځای وکنې چې تخت ولو کنستو لاندې ځمکه پوه کتابونه پکې راوتلي وګوره دا وددار دا تنترې تلمسات او دا چې کوم دی نو جادوګري دا به یې کوله پوه شوې. نو سلیمان علیه السلام په دې باندې بدنام و. په حقیقت کې خو جادوګر نو اکه دشمنی واره روانه
نبی علیه الصلاۃ والسلام په بدنامو چې ګوره دې دا خبره مانی دې جادوګرو تایید کی مونږ ځکه تا نه منو قران سوای واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دی تابعداري وکړه د هغه چې لوستل پدی باندې شیطانانو په زمانہ د بادشاہ د سلیمان علیه السلام کې دی مشرکانو دی جادوګرو د سلیمان علیه السلام په دور کې د چا تابعداري کوله ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان هغه چې لوستل پدی باندې شیطانانو په دور حکومت د سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمانو کفر نو کړي سلیمان علیه السلام اکولو د جادو باندې کفر نو کړي سلیمان علیه السلام پس د کولو د جادو باندې جادو کول دا کفر دی رست په مسله را روانه تفصیل کې درته بیانوم ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو په خولو د جادو باندې چې خلکو ته جادو خو سلیمان علیه السلام کفر نه د کړي معنی نه جادو د کړي نه چاته خول دي ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو په دې خبره چې يعلمون الناس سحر خول خلکو ته جادو لرا خلکو ته جادو نو خلکو کفر کړي دي شیطانانو کفر کړي دي نه کې سلیمان علیه السلام کفر کړي دا جواب درېم اعتراض داغي جواب مونږ به پیغمبر ته پیغمبر منلې خو مونږ تاسو کې پیغمبر نه مانو چې ته د جادو د تایید په باره کې څه بیان نه کړي حالان کې د جادو د خولو لپاره الله پاک دو ملائک را لېږلي هاروت او ماروت را لېږلي نو جواب الله هاروت او ماروت د جادو د خولو لپاره نور را لېږلي الله دو ملائک را لېږلو د دین د تعلیم لپاره را لېږلو پوه خلق ولګېدو د دې په مقابله کې د دې په ضد کې جادو یې شروع کو خول یې شروع کړل د کول یې شروع کړل او دې چې دین به خلکو ته بیانو نه هغه نزد کو نو دا خو د خلکو غلطي شوله نه کې د ملائکو د دوه ا دې کې یو د کوسلو واقعه ده غلطه ده بیانو مې صرف د دې لپاره چې د غلطۍ نشاندهي درته کیږي نه کې دې لپاره چې دا خبره ټیک ده واقع دا ده وی چې الله ملائکه ته د انسانانو صفات بیانول چې سره د دې چې ما انسانان له خوبي ور کړی دا بده خوبه مې ور کړی دي او دی باندې کې او بدی بوم کې بیان د دې لپاره جنت سے ها وی دې دوه ملائکه چې دا خو الله سره کمال خبره خو نه ده وی الله ورته چې ګوره دا د کمال خبره کو چې تاسو له دغه طاقت انساني درکو نه تاسو ډېر رواني وکي او د نیکی بونه کې وی الله را لرا کې پوه مونږ به یې سم نکو مونږ به بالکل په دغه حالت کې به مستات تابعداري کو الله یې نشي کولې یکوبي عبار کې الله پاک چې کمنن پدې کې خوبه صفت انساني واچو او هر بابل خار ته رولګي دې لار شال دکی خلکو ته د دین مسلې بیانوي نو دې چې را کوشو نو ګرځیدل لا ګرځیدل مسلې به بیانول خلکو ته پوه و یاد کې یو کلی کې او زنانو دا روانکار غوندو دا غینم زهراو پیاغه سره پیار او محبت شروع شو یو وی چې دا زما ده بل وی چې دا زما ده پوه نو هغه زهرا ته پته دی ورته خپل رازونه چې موږ الله پاک ملائک را لګلیو موږ له کم نه هغه صفت انساني را کړې ده او بیا دته نه مطالبه وکړل چې موږ سره سو پوه ملګرتیا را سره وکړه بیا هغه ورته چې او به کم در سره هغه کم الفاظ چې تاسو په بر اسمان ته خېجه بیا هغه الفاظ ورته مې چې کله دی په میل نظر باندې دې ته لاس وګدو کنه دې هغه الفاظ نه بر اسمان ته خطوي دا زهرا ستوره نه دی دا هغه خزه پوه دا غول غشان دي پوه الله غول غشان نستوري نه دي جوړ کړي دا خبره غلطه ده او اک ملائکه تعالی چې شابه وسوای کم سزا ده لدرکم په دنیا کې ده لدرکم کنه د جهنم یاغي چې یا الله موږ له په دنیا کې سزا راکړي په بابل خار کې یو کوی ده الله پاک ایک الټس ځوړن کړی دي تر قیامت پورې بس ځوړن دي ته چې دیواله تری دي ملاقات ور سره کړي دا خبره غلطه ده الله دو ملائک را لګلیو بالکل دا ټیکتا بابل خار ته را لګلو د دین د مسائلو د پاره را لګلو هغه زمانه کې په بابل خار کې د شرکیاتو مرکزونو او کفر او شرک په خلکو کونه د جادو پس د کولو په خولو باندې وکړو دومره شرک او دومره جادو چې خلکو معجزه او دین مکمل یې کړو معجزه او دین مکمل یې کړو الله د تفریقې د پاره الله د فرق دراوستلو د پاره دو ملائک را لګل لاړ شي خلکو ته تمیزو کې د معجزې او د سحر ترمنځ
دا خو د خلکو غلطي وه چې هغې به ورته تمیز کو چې دا معجزه ده او دا سحر دی معجزه دې طریقې باندې سحر په دې طریقې نو لګېدل خلکو ته نه سحر زده کو او هغه معجزې نه زده کوله لکه دې مثال داسې چې استاد تاسو چې شاګرد طالبه تا ته زه وایم چې شراب حرام دي طالب سوال کو استاد دا شراب په کلاس ته او بیا استاد به طور وضاحت داسې وایي چې طالبه ته ولګي انګور روشو کې نچوړې کې رس دې وباسې او بیا په اور باندې کېدي یا شی زیاتې سه وچه شي کمه پاتې شي نو چې دا کمه پاتې شو نه دا شراب دي وس طالب کور ته لاړ چې په منډه باندې چې استاد خو نن موږ ته شراب د جوړولو چلم خولې دی پوه شي او هغه چې کم نه ګبین دغه نه رس وباسي د انګور نه رس وباسي بیا وچ کو مخام اسکی او موږ ته استاد چل خولې الکه استاد خو ته دې لپاره چل نه خولې چې ته جوړ کا استاد خو ته چې کم نه نو هغه تعریف د شراب درته او کو چې شراب دک اوس خدا د خلکو غلطی ده نو ګوره قران د آی واقع طرف ته اشاره کی الله وی وما انزل علی الملکین انو نازل کړي الله پاک په دوه ملائکه باندې نور علی ګل الله پاک دوه ملائکه لرا به بابل هاروت او ماروت بابل خارتا هاروت او ماروت هغه چې نازل کړي الله پاک وما انزل علی الملکین او هغه چې نازل کړي شو پای دوه ملائکه باندې به بابل هار کې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد او دی خونا نکولا اس یوتن تم حتی یقولا تر دې پورې چې د دواړو به دا خبره کوله چې انما نحن فتنه فلا تکفر مونږ راغلیو د پاره امتحان کفر مکوي مونږ الله د امتحان د پاره را لګلیو مونږ الله د تمیز د حق او د باطل ترمنځ را لګلیو نو فلا تکفر پس کفر مکوي تاسو پس د کولو د جادو باندې تاسو کفر مکوي جادو د کول کفر دی جادو خول هم کفر دی زکه چې د جادو دکړه چې دا هغه د پاره چې کملار نه هغه د کفر ده غټ لار په هغه کې استعانت د پیریان نه اغستلې شیطانان او چې په جادو کې امداد طلب کول دي د شیطانان نه او بیا په شیطانانو کې هغه شیطانان چې هغه خطرناک دي او د شیطانانو مچران دي او چې نو په هغه لار باندې بځي نه پای کې د قران به حرمتي ده پای کې د انسان د وجود به حرمتي ده پای کې د مړ به عزتي ده پای کې د روز او د شپې کم نه به عزتي شته داسې الفاظ دي چې هغه د کفر دي هغه په خپل خپل باندې وې دا هغه ورد بکې نو ځکه چې کم نه الله ملائکه د دې په نور علی ګل چې دا کفر دي خلق ته وي فلا تکفر پس کفر مکه تاسو پس د کولو د سحر باندې فیتعلمون منهما پس از د کول بعد دي خلقو منهما په مقابله د دې دواړو کې د دې دواړو په مقابله کې به د کول منهما ای من ضدهما په ضد د دې دواړو کې د دې دواړو په ضد کې به د کول یا منهما د کول به د دې دواړو نه ما اغسو یفرقون به بین المرء والزوج چې بلتنواله به راوستو به په هغه سره بین المرء والزوج پمیند سړی کې پمیند خزې دا وکي د سړی او د خزې پمیند کې به جداواله راوست دی با هغه جادو د کو کنه چې د خزې او د خاون ترمنځ به پکې تفریقه راتله یو خدا چې بعد د دې جادو چې ونه هغه د دې لپاره چې جوړې بیروانولې بس پکې کې پته لګي دا د کې جوړه دا د محبت ته ردی به پیولې کل فلان بن فلان علی بغض فلان بنت فلان د پلانې نفرت جوړ شي جادو به پیو کو بلا فیتعلمون منهما پس د کولې د خلکو د دې دوالنا ما یفرقون به بین المرء اج جداواله به راوستو پمین د خاله او د خاون کې نو دا معلومه خبره ده چې خاون هغه به جادو دکو نو خذو په طلاق شولا ولې چې مسلمان وي نو خذ مسلمان ده خاون دی مسلمان دی دوالو نکاح برقرار دی وس په خذ په خاون کې یو لار د کفر اختیار کړله هغه بل تن خود به خود طلاق شو سړی هغه مرتد دی او چې سحر از دکو نو خاون خذ چې کم نه شولا هغه په طلاق شولا یا خذ او چې هغه جادوګری کوله نو خاون په کم نه ته جدا کیږي ما یفرقون به بین المرء وزوجه اج جداواله براوستو پمین ما یفرقون اج بلتنواله براوستو پای سرا پمین د خذ د خاون کې وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله وما هم بالضارين نو دي zarar رسا دي zarar نور کو دي هغه zarar
معنا په جادو کې اثر شته دی، خدا اثر د جادو نه دی بلکې دا باذن الله دی، دا الله په اجازه دی. الله چې اوواړي نو ګوره د ناظر د نظر نه نظر ولګي نو مضبوط سخې غوایې اگر اپریوزي ښکلی انسان اگر اپریوزي معذور شي. اثر پکې چا واچو؟ اثر حقیقي اچون کې هغه څوک دی؟ الله دی. په خپل په سیر کې اثر نشتا، اثر الله شول دی. نو ما هم بضارین ندی دی ضرر رسا بدنی ضرر رسون کې، وما هم بضارین ان دی ضرر رسون کې ضرر روحانی الا وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ندی دی ضرر ورکون کې په دغه سره مگر په اجازه د الله باندې، په بمشیت الله په مشیت د الله سره، الا باذن الله اذن مراد ای بنصرت الله ای باجازه الله، په اجازه او په امداد د الله، یا به امر تکوینی چې الله په مخکې نه اراده کړی دا، یا د کمنو قدرت الله د الله په قدرت سره داسې کیږي، یا به تقدیر الله د الله تر طرف نه مقدره ده، یا به رضا الله یا په رضا د الله سره داسې کیږي. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله مگر په اجازه د الله سره. ويتعلمون ما يضرهم زدکوي دي ما اغسلرا يضرهم چې ضرر رسوي دي تا ولا ينفعهم او پیدا نور کې دي تا. پس سحر کې پیدا ظاهری دا او نقصان باطنی پکې سیوا ده. پیدا پکې سرسری پیدا ده، ا پیدا دا چې ګنې پلانې بس هغه به معذور شي خراب بشي. نو يتعلمون زدکوي دي ما اغسلرا يضرهم چې ضرر ورکې دي تا ولا ينفعهم او پیدا نه رسوي دي تا. ولکد علموا لمن اشترى یقینا خامخا خپو یو دی چې دی غوړه کړي وو په دې دنیا کې، پس د کولو دی جادو باندې په کولو دی جادو باندې خوش. نن سبا چې کمن دا خلک دا ډیر زیات ته په يهودو کې مشتا غیر مسلمه کې مشتا، مړه مسلمانانو کې داسې شوقیان شتا چې داغه شوق دا چې د کمن دی فلپین ته د لار شمه او د خبشو ته د لار شم، یا کمن داسې بعد ملکونه چې په شهر کې ډیر جات مشهوري ته شوق دا چې د لاړو ال کې مې دا سحر زده کړي سپه کې مال او دولت پکار دي، مال پیسې پکار دي خوش. نو چې لارې غلطه ده نو تعالی د ډیر پیسې راشي هیڅ پیدا هم نشته او په سم باندې 1 روپے کافی ده ډیر ده. نو ما یزرهم ولا ينفعهم چې ضرر رسېږي دي تا پیدا نور کې دي لرا. ولکد علموا لمن اشترى یقینا خامخا پیژنې دي لمن اشترى چې دی غوړه کړی دي مالو فی الاخرت نبی دې لپاره په آخرت کې من خلاق صبرخه. په دنیا کې وخوا ظاهری او سرسری پیدا بوالی ولیکن آخرت کې بدی تاوانیانی اس کې صبرخه به نه. ولا بئس ما شروا بی انفسهم ډیر بد دي چې دی غوړه کړل خوخه کړو د پاره ځان نو خپل ځان چې څه کړی دا ډیر بد دي. ها لو كانوا يعلمون کاش کچری دی پوهیدلی ولو انهم امنوا وی ارمان کچری دی پوهید ایمان راوړی وي واتقوا او ځان ساتره د کفر او د شرک نه لمثوبه من عند الله خامخا بدله به د دې لپاره من عند الله لطرف د الله نه د دې لپاره ډیر الوی بدله به د الله طرف نه. لو كانوا يعلمون کاش کچری دی پوهیدلی یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا. دا یو بل اعتراض دی کې داغه جواب اعتراض دا دی چې ته واجب پیغمبر خپل د کندنه د الفاظ مشتبهونه خلق منه کې او خپل باندې وای راینه ستوي دراینه خپل معنی دا زمونږ لحاظ ساتي. مطلب څه دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه رضوان الله علیهم اجمعین سره بناسو نو چې ناس کو صحابه ور سره ناسو نو د دین تعلیم به ورکو مسله او بیان به کړ بل به بیان کړ بل به بیان کړ. یو صحابي په پوهه نشو په یو مسله باندې ناغه بلا سوچت کو आवाज به کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راینا اے دا الله پیغمبر زمو خیال اوساته دا خبره تاسو دوهراو کې دوباره وایي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په هغه خبره دوباره وکړه صحابي په پوه مخکې مسله تلله نو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د صحابه په مجلس کې به يهوديان هم ناس پوه د اعتراض لپاره د عیب درو باسلو د پاره نه هغه به راینا معنی ودا او زمونږ شپن کیا یا به راینا او بی عزت رسوا علی اعوذ بالله او شي کنزل به کولی سپکه به نخپلو کې به یو بل تو خان وګوره په سړی پوه نه شو وګوره دا مورته پوي کینا اکه دې داسې مثال له ها دی براله نبی علیه الصلاۃ والسلام لنداس به کې السلام علیکم السلام علیکم
معنا پتا باندې د برګي مرز دی یا بیره عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها د سلام اوریدو نو ورته وعلیک وعلى ابيك ولا امك پتا باندې د برګي مرز استا په مور پلار د برګي مرز نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی عائشه منه عائشه لکلا لګ گزارو کا اته ولې تمره غوسه کیږي تمره په جذباتو کې راځي وی دا الله پیغمبر ته پویږي نه د تکنزل وکړه خیره درته وی دا به پویم ما ول جواب ورکړی خو ته به پوی نه شوله ما ورته دانه دی چې وعلیکم السلام ما ورته دا ویل چې وعلیک دوی السلام علیک پتا دې برګې مرز ما ورته چې پتا دی ما صرف دا ویلی ما ورته وعلیکم السلام نه دی نو زما خیره د دې په باره کې قبليږي او د دې خیره په ما باندې نه قبليږي زما په باره کې نه قبليږي پوه نو دیو لګیدل نو راینا الفاظ به روان کړو کنځلې به تنه جوړولې قران منو کړل دنن نورست وتا سو راینا الفاظ نه وای بلکې دا سوې چې انظرنا واسمعوا وګوره مونږ ته وره زمونږ دا خبره دا بوای راینا بنوای یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا راینا اے موای تاسو لفظ راینا وقول انظرنا وای تاسو انظرنا واسمعوا انظرنا وګوره مونږ ته واسمعوا وره وللکافرین عذاب علیم د پاره کافرانو دی عذاب درناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نخو خوی کافران من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین ان د مشرکان اينزل علیکم دا چر نازل شي پتا سبحانه من خیر من ربکم سخیر لطرف در رب تاسو د کافر د يهوديانو پتا سو دا نه فرضو کیږي چې خیر دی او پتا سو دی خیر دی هغه پتا سو چر هم داس نه دا خو الله سوي والله يختص برحمتي الله خاص کوي په خپل مهرباني باندې مې شا چا پاره چې غواړي نو الله خو خوله نو پیغمبر له نبوت ورکو کتاب ورته نازل کو د دې پیغمبر مونږ او تاسو امتیانو ګرځولو په دې باندې شکر پکار دی والله ذو الفضل العظیم الله جنا خاوند فضل لوی دی ما ننسى من آیت او ننسها نأتي بخير منها او مثله دې کې بل اعتراض دی اعتراض دا چې تا جی بسړې نن یو خبره کې سبب له خبره او چې ته پیغمبر استا باندې خبره سبانه سره موافق راتله نو ستا په خپل خبرو کې چې کم نه شک ته نن وای دادا کارو کې سبب نه دان مکو دا کوي خوشي نو جواب داږي دا د الله خو خبر پیغمبر و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د خواهشات خبره پیغمبر کینا چې سوای نه هغه وحي وای و دا د الله مشیت ته نن د خلکو د پاره دا خبره پیدا منه ده سبا ولا اغنه ده پیدا منه بل ولا پیدا منه ده نو چې الله وی دا پرې ده دغه وکي نو بنده به پری دي او چې بیا وی چې دغه مکه دغه وکي ناغه به پرې دي خو شي نه تنه ساوای بدلاول ختمول پرې خودل د هغه په ځای باندې بل حکم لاگو کولو نه الله فرمای ما ننسى من آیتن وی کوچره مونږه بدل کو سا آیات انن سها یا ایر کو مونږه دستانا نأتی بخیر منا نراتل بو کو مونږه په غور سره داغینا امثلها یا پشان داغي دا خدام فقط الله وی مونږستانا یو آیات بدلو مونږ درته وای چې د دې آیات په دې باندې دادا یا درته مونږ داسي وایو چې درنه ییر کو لکه ډیر آیاتونه د سوره طلاق ودا داسې وګ سورته لکه چې څنګه سوره بقره وګدوا پوه د نبی عليه الصلاه والسلام نه الله آیاتونه ییر کړ مختصر سورته وس ها اگر نسا چې کوم نه بعد داسې وي چې نسا فی الحکم وي آیات باقی وي او حکم منسوخ وي لکه مثال قران کې الله فافو واستو حتا یاتی الله بامره معافی ورته کا درگذری ورته کا تر دې پر چې الله پاک فیصله رولېږي ودا آیات منسوخ ته آیات د سره قاتلو ائمه المشرکین د مشرکان او سرداران اوجنا پرې نه دي نو ګوره په آیات د قتال سره فاف وسبو منسوخ ته او تلاوت باقی ده بلوستنه کې کوم نه ثواب ده او حکم منسوخ ده دیم بعض آیاتونه داسې دي چې هغه منسوخ التلاوت او منسوخ الحکم دي نه حکم شته او نه د هغه تلاوت شته بعض داسې دي چې د هغه حکم باقی ده تلاوت نشته لکه مثال قران کې یو آیات په سوره نور کې الشیخ وشیخوخه اذا زنیا فرجموهما بوډا او بوډا چروانیو کی او بغیر د نکاح نه یعنی زنا وکړه نو فرجمو په کانو باندې کوله
وس هغه آیات منسوخ ته حکم باقی دی وس کوم چیرې دا خلک ګناو کی نو دای د پار رجم دی حکم نو الله وی انون سهانا ته بخیر منها یا ير کومګه دستانا نو راتل بو کومګه په ور سره داغینا او مثل یا په شان داغي په حکم کې په ثوابونو کې په مثل لاغي بروړو ثواب په لحاظ سره او د حکم په لحاظ سره علم تعلم ایتنا کوئیږي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پاک پاره شی باندې قدرت نو والده علم تعلم ایتنا کوئیږي ان الله له ملک السماوات یقینا خامخا خاص د پاره د الله بادشاہي د اسمان او الارض او د زمکه ده وما لكم من دون الله نشته استاد پارا ما سوا د الله نه من ولی ولا نصير نسوک دوست او نسوک امداد کون کی الله لپاره سوک امدادي نشته دي ام تريدون ان تسالوا رسولكم آیا تاسو اراده لرئ د دې خبره چې پښتنو کې تاسو د رسول خپلنا تاسو پیغمبر ته هغه خبره کوي چې دغه خبره مخکانو امتونو د خپل پیغمبرانو نه تاسو نه کړو یا دا تاسو کړو مونږ لن نؤمن لك حتى نر الله جارا مونږ پتا باندې یقین نکو تر سو پورې چې تا مونږ ته الله سرګن نه کوي بل دې اعتراض الکه ته پیغمبر نو ستا په پیغمبره باندې مونږ ته الله وایي پوه چې او دا زما پیغمبر دی یو کتاب دی رولېږي پای کتاب کې د صرف ستا د پیغمبره تذکری او به دې مانو کني نه دې مانو نه الله سوي ام تريدون ایت تاسو اراده لرئ د دې خبرې چې ان تسالوا رسولکم چې پښتنو کې تاسو د رسول خپلنا کما سئل موسی من قبل لکه چې څنګه سوال شو د موسی علیه السلام نه مخکې اعتراضن بلا اعتراضونه په خلکو کړو تاسو په خپل پیغمبر باندې اعتراض کوئ مکوئ اعتراض په پیغمبر باندې ځان له آخرت خرابول دي قران وی ومن يتبدل الكفر بالايمان چا چې په بدل کې واغستو کفر لرا په مقابله د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل یقینا خامخا گمراه شو د سمیلارینا لاړو گمراه او بي دین ود كثير من اهل الكتاب من ساتي خوخه غني ډیر د اهل کتابونه لا يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کا چوالی تاسو لرا پس د ایمان نو تاسو نه کافران د اهل کتابو تاسو سره د دشمنی دا د در سره عناد د بغض د حسد دی چې تا د ایمان نواړي په خپل کفر باندې د امخته کی تا په خپل ایمان باندې بدګمان او بزونه کی او ځان سره د په کفر کې د ملګری کی دا د خوخه ده داګی دانه د خوخه چې پتا باندې هغه چې کم نه ستاده ایمان فرضو کی پتا باندې ایمان نه د فرضو ښا ود كثير من آل الكتاب من ساته كثير من آل الكتاب یا وډلا د آل کتابونه په دې خبره باندې لا يردونکم من بعد ایمانکم چې واپس کې تعالی را پس د ایمان استاد نه کفارن کفر تا حسد من عند انفسهم د وجه د زد او د کینینا لا طرفا د نفسونو د دې من بعد ما تبين لهم الحق پس دا نه چې واضح شوی دی ته حق ورته سرګن شوی دی معلومه شوی دا نبی آخر الزمان حق دی قران حق دی باوجود دا غیر د دین انکار کې او تا کفر ترا کاږي نو سوکا فافو واسپاو عفو ورتو کا معافی ورتو کا مختنا واړه حتا یاتی الله بیامری تر دې پورې چې راتلو کې الله پاک په یو کار خپل باندې په یو فیصله خپل باندې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله چې دین پاره او شی باندې قدرتونو والده د الله قدرت هغه چې کم نه نو زیات ته ډیر دی واقیم الصلاه پابندی کوي د مانځه واتو زکات ورکه زکات الله موږ قائم کې زکاتونه ورکه وس په میان کې دا ادخال الهی دی ادخال الهی څه جمله معترضه د مخکنه د رستنی کلام سره د دې اس قسم تعلق نه د پاره د سره پاره د ادخال الاخرو امور مصلحه دا کارونه کې ګورستا سه اصلاح دا کارونه کوي کم کارونه دي الله وی واقیم الصلاه قائم کې تاسو منزل لرا واتو زکات ورکه تاسو زکات د منځ په قائمولو باندې او د زکات په ورکولو باندې تاسو د پاره پیدا ده وما تقدموا لانفسکم من خیر او اچړوان کوي تاسو د پاره خپل ځانو من خیر سنیکی تجدو عند الله او به مومه تاسو هغه پنځ د الله سره پیدا هر نیکی دا ولدا کول ودا غټ دا کول لګدا کم دا کو زیات دا او چې نیکی دا تجدو عند الله پیدا بکې هغه تاسو پنځ د الله ان الله بما تعملون بصير یقینا الله چې تاسو کوم عمل نه کوي هغه باندې لیدون کې دی وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دې کې د يهوديان یو بل خباثت هغه بیانېږي
خباست داغي داده چې المخصصین لانفسهم بالجنه ځان د پاره جنت خاص کړي د بل چا د پاره نه دوی دا جنت زمونږ دی بل څوک پورته نزي يهوديان به زمونږ دی نصاراو به زمونږ دی مونږ ورته په خپل کې اتفاق وکړي الله به یا تاسو له درکې یا نه درکې جنت ته نو زمونږ د پاره دی ولې په دین باندې روان یو کنه نو الله وقالو لن يدخل الجنه وای دې چې اسکل بعد نشي جنت ته الا من كان يهودا ونصارى مگر هغه څوک چې يهوديان یا نصارا نو او چې دین دا د پاره د نو دی او د قسم د پاره دی یعنی نه داخليږي جنت ته کو داخليږي يهودي قسم د يهوديانو یا قسم د نصارا او جنت ته داخليږي دا دي خبره قرآن سوای تلک امانیهم دا د دې هغه دروغ دي تلک اکاذیبهم دا غلغ شان دي دروغ وای کار دین دی نکی مسلمانی دی نکی دینداری دی نکی او جنت دی غواړي دا ګرانه ده دې معنا تلک امانیهم دغه دی هغه دروغ دي ارزوګان دي او کوچری دی چې نه دا ارزو نه ده بلکې حقیقت ته نو جواب ها تو برهانکم رولې تاسو دلیل کتئ په دې خپل خبره باندې تاسو جنت زمونږ د پاره دی دلیل پیرولې کنه ها تو برهانکم پیش کې تاسو هغه دلیل دستاسو ان کنتم صادقین کوچری تاسو رښتینی بالا اچره دا سینه دا څنګه چې دی وای دا سینه دا بلا ولینا معنی یعنی خامخه من اسلم وجهه لله چا چې تابع کو ځان خپل د پاره د الله ځان الله ته تابع کو او هو محسن او وی دې نیکو کار ام موحد وی دې موحد محسن وی معنی نیکی کوونکی وی بلا من اسلم یعنی اخلص دینه و اسلامه خالص کو دین خپل را اسلام لرا محسن او وی موحد متبع الرسول موحد او تابعداري کوونکی د پیغمبر وي نفله اجر عند ربي وی بعد دې پارا مزدوري پني طرف ته دی باندې مزدوري دادا چې ولا خوف عليهم ولا يحزنون نبي يرا پدی باندې ان پدی غم جن شي دې پارا غم نشتا ولا خوف عليهم نبي يرا پدی باندې چې موږ سر بس کی یریږي بنا دیم ولا يحزنون ان پدی غم جن شي غم جن کی بامنا چې الله به چرته بودي جهنم ته نه جنت ته بودي قبل لیکن اللہ سے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا اله الا الله وی پایبان اطلاق شو نو په اخر کې سوای تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا مې یریږي مغم جن کېږي بلکې وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زیر د جنت هغه د جتا سره لوزونه کېدو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء خپل میاس کې دی هغه ناچاکی هغه بیانېږي او بیا دی هغه بد عملی هغه بیانېږي پای بد عملو کې یو بد عملی دا چې د الله د مساجد نه خلق بندولو دین د الله د دین نه خلق بندولو دا بیانېږي او بیا د بعض اعتراضونو جوابونه اتخذ الله ولد سره اعتراض دی او دا غي جواب دی الله دې داشته زموږ قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى اله واصحابه اجمعین الله چې دا کم سبق مو وي خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله کمه کوتاه او فقیران راغلي په الفاظ او په معنا په تفسیر سره او د دې لپاره چې کم وخت ورکول کم ټیم ورکول کم ساعت او کم طریقې سره د دې د ذکر او د دې د اوریدو هغه آداب دي هغه کې زموږ نقصانات راغلي الله پاک دا هغه متعفو کې معافیراتو کې الله دې سبق چې څوک ناشتي کینی ورته لکینی کو ډیر کینی ټول ساعت کینی کو نیم ساعت کینی یا الله پاک هغه ساعتونو ول پوره سعادت ساعت باندې قبول او منظور کړي یا الله یا الہ العالمین شته داسې خلک چې د هغې د زده کړې شوق لري لیکن ټیم او فرصت وخت یا صحت یې نشته یا الله پاک صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي وخت کې ولا فرصت پیدا کړي سمې ولا ورکړي یا الله یا الہ العالمین موږ عاصیان او خطاکار زموږ د زندګۍ ډېرې کمې کوتاهۍ دي موږ ته د هغې معافي وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین